یو دیرشم نمبر حدیث مبارک دی. د فسادی سړی غیبت کول جایز دی. د فسادی سړی غیبت کول جایز دی. ولګ یو باریک او نازک پہچان دی چې سړی د خپل زړه ولټي. ما سره چې کوم کس ناسته فسادی سړی رالو یا فسادی سړی روان شو یا فسادی سړی غیر حاضر دی، نو اوس دی وخت کې دوه نیتونه دي. یو نیت دا دی چې زه دا ما سره کوم بنی آدم ناسته زما د خیرخواهی نیتی، د مې د فائدې نیتی، د نقصان نه بچ کول غواړم، نو دته داغه حال ښکاره کم چې لکه ګورې دا فلانې چې دی دا چې را روان دی یا لاړو یا غیر حاضر دی، شته نه موجود نه دی، د نه ځان ساته ګورې د کار ټیک نه دی. نو زما نیت دا چې ما سره کوم سړی ناست دی د فائدې چې د تاوان نه بچي. وی کنه ډیر کار ته یو سړی ټګي ستا یار دوستی او ته په پوه شې چې د ور سره څه معامله راځي، بیا به غریب په سرو سترګو جاړي. نو دې خبرو د فائدې نیت مې وي، د هغه د بې عزتۍ نیت مې نه. هغه خو ځان په خپله بې عزته کړی دی، هغه خو ځان په خپله څه کړی دی. دا چې کوم کس ناست دی د ور سره څه معامله نشته دی، د مې د فائدې نیت هم نشته. سړی خو د خپل د نیت نه خبر نو الله ته خبر دی، او دا بنده په خپله د خپل د حال نه خبر. دا مخکې زه بې عزته کوم، د توهین کوم، د بې ادبي کوم، بې احترامي کوم، سپکوم، اما ورسره خپل څه تاوتریخوالی دی. نو په دې اعتبار سره بیا که هغه فسادیم دی او که منافق هم دی او که هر څه دی، د هغه غیبت بیا جایز. دوه اړخه شو، دوه جهات. د نورو مسلمانانو د فائدې نیت می هغې د تاوان نه بچ کوم، بیا د فسادي سړي غیبت جایز دی. او که د دې بل انسان د فائدې نیت پکې نه او صرف هغه فسادي سړی بې عزته کول غواړم، د هغه عیبونه خورول غواړم، هغه د خلکو په نظر کې را پرځول غواړم، نو بیا جایز دی. 1501 نمبر حدیث شریف دی. امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری شریف کې ذکر کړی دی. امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم شریف کې ذکر کړی دی. امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری شریف کې کتاب الادب باب ما يجوز اغتیاب اهل الفساد په دې باب کې دا حدیث راوړی دی. او صحیح مسلم شریف کې په کتاب البر کې دا حدیث بیان شوی دی. عن عائشة رضی الله تعالی عنها، زمونږ استاسو د مؤمنانو مور بیبي ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه دا حدیث روایت دی. الله تعالی دی مور بیبي ناراضی شي، الله تعالی دی د خپل ځان ناراضی کی، او زمونږ استاسو د ټول امت د لونو زامنو د طرفه دی الله پاک مور بیبي له بهترین بدلی ورکړي. ویلی دی یو وړه واقع بیانای. ان رجلا استأذن على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، یو سړی رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د دننه راتلو اجازه غوښتو. یو سړی رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د دننه راتلو اجازه غوښتو. څوک چالزینو ادب داده چې دا غزه ته ور داخلي کوم څه غواړم اجازت. فقال انو نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل اذنوا له، اجازت ورکړئ چې راشي. صحابه ته دا ویل چې اجازت ورکړئ چې را دي شي. او هغه
راغلی نه دی او دې دوران کې نبی علیہ السلام فرمایل بئس اخو العشیره دا د خپل خاندان ډیر خراب سړی دی نبی علیہ السلام فرمایل چې اجازه ورکړي غلا راغلی نه دی مجلس ته را روان دی اورینا او نبی علیہ السلام ناس تمرګرو ته فرمایل وی دا د خپل خاندان ډیر بدترین انسان دی الله دې مونږ او تاسو د خپل خاندانونو بهترین بنی آدمان جوړ کړي اسې سم خیال لې چې مونږ د چا مخه ته تیر شو ارچا ته خپل آینه معلومه ده کنه چې زمونږ په حق له خلق سوې سم خیال یا که زمړ شم او زما جنازه په وګو اخستلې شي خلق بسوي الله تعالی دې زمونږ اخلاق بهترین جوړ الله دې مونږ ښه انسانان جوړ کړي نبی علیہ السلام فرمایل وی دا د خپل خاندان بدترین سړی اواسی کومه او تاسو د نبی علیہ السلام زمانہ کې ورننوته بیا به سویل چې څوک رالو خیال هم دې کړ الله تعالی دې مونږ ښه انسانان جوړ نو ویدا امام بخاری رحمه الله بیا احتج به البخاری فی جواز غیبت اهل الفساد و اهل الریب امام بخاری رحمه الله د دې حدیث نا د فسادی انسان چې بل لسور کوي ضرری وي موزی وي لړمی او مشتبه خلق چې د چا حال مخکی ته نی معلومه دا سی کنه په ظاهر یو سړی خو د نیکانو لباس دې پټکې دې ګیره دا پنسیو چتی دي تسبیح دی لاس کې پوګرو مال صادر دې خیالم دې مسواک دې ور سره نو زبوي مچيره ګینې دا سره خسړې زموږ مفتی صاحب مونږ ته مارای او چاکا سینې ستړي کا او په دې وینا کې هغه د لاړو بوډا شو ضعیف شو سفر مای وي متقی او پرهیزګار د اوچتو پنسونم نه دی چې پنسي اوچتي پتندی باندې د سجدو د نشاناتو نوم تقوا نه دی ویلي دي کنه اوریدلم دي په د چا په دې گیټه باندې پوند باندې د منز س جوړی شي نشانات او غخر او خيجي پتندی باندې دا د تقوا علامه نه ده وګدي جامیم دام د پرهیزګار نه خانه ده ها وګدو منځونه عابد ورته ویل شي عبادت گزار ورته ویل شي د یو سنت تابعدار ورته ویل شي خو اریه درهم روپیا ورته خیا بیا به پته ولګي معاملاتو کې څنګه دي خبر را نوګديږي خو زمونږه معاملات ګورې مونږه چولټ د دین نو چتکړي دی او بار میخي دي او تاسو خو زده کړي دي د دین سو شو بي دي ایمانیات چاقیده ورته وي عبادت د خدای د ویری منځو کو معاملات معاشرت اخلاق نو ګوره د دې حدیث نه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره روچته کړي دا چې کم سړی فسادي وي نور خلق داغه د فساد نه د بچکولو د پاره داغه غیبت کولې شي چې ګوره د نزان ساته مخکې به مور زوی ته نصیحت کولو کنه وی پلان کی سره مگر ځه پلان کیانو سره مکه نه پاسه او دا شان چې د چا حال مشتبه وي درته پته نه لګي چې دا څنګه دی خلکو ته پته نه لګي او ستا ور سره معامله راغلی نو بیا هم خلک د دینه خبرول شي خو دې کې به یاد ساتو زړه بلټاو چې لکه د دې خبرې نیتی چې دا انسانان داغه د فساد نه بچي کله هغه د بی عزت نیتی نو بیا ګوره دا غیبت جایز نه دی الله دې په هر نصیب یا ارحم الراحمین یا ذل جلال